په دې کې چې کوم غټ ټیسټ موږ کوو هغه چې کوم دی ایچ آی وي ایډز چې کوم دی د ایډز چې کوم غټ ټیسټ دی ایچ آی وي چې ورته کوم وي هغه په دې باندې موږ کوو په چیلنج سره یې کوو. ګرانو کتونکو سلامونه، علب خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی موجود یم په قمرخانه کې شمالي اشنغر کې اجون کلي نه لږ شانتې مخکې، او د دې سابقه د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار فرمان خان ناصر خو موجود دی. اسیم بی کامیابي یې غواړو، په بهر ملک دی وخت کې ام بی بي ایس کوي، خو دلته کې د دې علاقې د خلکو دپاره د غربت ته یې کتلی دي او د هغې غربت دپاره یو داسې اله چې هغه د مریضانو د رنځونو ټیسټونه کوي. چونکې نن سبا چې ټیسټ کوې نو په دریو لیبارټرو به یې کوې، د یو لیبارټرۍ ډېر کمې لیبارټرۍ وي چې به تا ته اوریجنل ریزلټ درکوي. ګینې بعضې هسپتالونه په دې دغه کې دي یا د بخر ملک ته چې کوم خلک ځي نو ویې لکه دونه یې راوله، دونه پیسه دې راوله، 80 راوله، 40 راوله، 20 یې راوله. دا یو بېله خبره په دغه ټاپک به زه بیا چېرته خبرې کوم، دا ماته لوی انکشاف شوي دي. خو ده چې کوم دی نو یو ولر وړی ده، تاسو وینئ چې دې وخت کې زما نه دا وینه اخلي. د دې وینې نه پس چې کوم دی نو ما له د معدې ټیسټ وکړو، او د ټیسټ نه چې کوم دی نو ما ته پکې دا دغه رالو او ما ته وایي چې معده کې دی زخم دی. اوس دې ما ته دام چیلنج سره وایي چې دا د پاکستان په هره لیبارټرۍ ګرځولی شي، خو دې ریزلټ کې خوا دې خو نو زه ستاسو ملزم یم. نو دا یو ډېره زبردسته خبره ده. او بیا فرمان خان چې کوم دی موږ سپیشل راوغوښتو ځکه چې په دغه علاقه کې خدمت کوي، د غریبانانو سره ډېره خواخوږي ښیي. نو هغوی ته مې بلنه ورکړه چونکې د اسیم صاحب او والد صاحب سره زما یو تعلق شو، زه په دې علاقو ګرځېدلی یم چې څونه مشران دي، خو فرمان هم نن دی نو د فرمان صاحب والد صاحب ما له ډېر مخکې په تنګي کې دفتر راکړو. سپین ږیرو زما سره یو داسې مینه وه، زه چې بېر ځای کې ولیدم ما باندې په سلام کې مخکې کېده. نو اوس مې چې ده د والد صاحب ولیده وایي څه کوې الف خانه؟ نو ما یاره دلته یو کس دی او هغه لیبارټري دغه کړې ده، نو چې دغه موږ ویې خو زما زوی دی. نو ډېره عجیبه مو لګېدله. نوم دې څه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لاول خو الف خان لالا زه ستاسو ډېر سخت شکرګزار یم چې تاسو ما له په دې لنډ تنګ وخت کې څو لحظې راکړلې او دلته رالی. نو زه په خپلو الفاظو کې نشم بیانولی چې زه څومره خوشحال یم ستاسو په راتلو باندې. ستاسو زه د زړه د کوم نه ډېره زیاته شکریه ادا کوم. مهرباني. زما نوم محمد عاصم دی او زه چې کوم دی فارن کنټري نه ام بی بي ایس کوم، د ام بی بي ایس سټوډنټ یم. سیکنډ سیمسټر تھرډ سیمسټر زما سټارټ دی. دې ترې توجه څنګه راغله؟ الف خان لالا چې وګورې زموږ په دې علاقه کې چې کوم دی د غربت یو غټ لهر روان دی، ډېر زیات کورونه داسې دي چې هغه په غربت کې راګیر دي. او بیا چې زه دلته رالم ما وکتل په مختلف لیبارټریز کې، نو هغه ټیسټ باندې چې څومره خرچه راځي هغه د هغوی نه ډېره سیوالي. فار ایګزامپل په دې یو ټیسټ 50 روپۍ خرچه راځي، د لیبارټرو دپاره سخته خبره ده، خو په دې یو ټیسټ 50 روپۍ راځي او کم سے کم د 500 روپو نه ښکته ټیسټ دلته نه کېږي. نو دا آیډیا چې کوم دی دا ما هغه یونیورسټۍ کې دا یو پروت یو سیمپل پروت او هغه آیډیا چې کوم دی ما راوړه زما ذهن ته راله او په دې باندې موږ کار وکړو او الحمدلله کامیاب شو. ډېر په کم وخت کې دا موږ چیک کړو، دا موږ مختلف دغه ته ویوړو لیبارټرو ته، هغوی په خپل ټیسټونه وکړه، یو غټه کامیابي دا موږ ترلاسه کړله. ته به بیا ځې؟ زه به بیا ځم انشاءالله که الله تعالی ته منظوره وه، ځکه چې زما ام بي بي ایس لا کمپلیټ شوی نه دی. زه د دې قام د دې خلکو خدمت کول غواړم. دا څو ټیسټونه کوي؟ دا کم چې کم موږ سره د 15 نه 13 ټیسټونه پورې کوي، خو په ذمهوارۍ به ټیسټ کوي. چې دا کوم ریزلټ درکړي ته پېښور کې هم ښایي او اسلام آباد کې شوکت خانم کې هم ښایي هغه ټیسټ به ریډي. غټ ټیسټ دی کې کوم یو دی؟ په دې کې چې کوم غټ ټیسټ موږ کوو هغه چې کوم دی ایچ آی وي ایډز چې کوم دی، د ایډز چې کوم غټ ټیسټ دی ایچ آی وي چې ورته کوم وي هغه په دې باندې موږ کوو، په چیلنج سره یې کوو. دې ته اوس کوم کوم ضرورتونه دي؟ ته لږ دا کولو که داسې دا خو چې کوم دی دا خو موږ سره چې کوم دی دا موږ خپل کورنۍ شی اساس کړی دی. په دې کې چې کوم دی موږ دا اوس غواړو چې دا موږ پټرولو ته کنورټ کړو. لږ دې کې موږ نور هم مزید ترقي راولو ځکه چې موږ راوستی شو، موږ سره دا کوله چیلنج شته دی، دې کې موږ نور هم ترقي راوستی شو. موږ سره چې کوم دی د مختلف د سټیپونو ضرورت دی، لکه 29 30 ټیسټه په دې باندې کېږي، موږ سره 29 ټیسټونو سټیپونو ضرورت دی، هغه موږ سره نشته. بل موږ غواړو چې دا موږ بجلۍ ته دغه ته کنورټ کړو، پټرول ته کنورټ کړو، د هغې هغه فیسیلیټیز هم موږ سره نشته. اوس په دې موجوده وخت کې د خلک راځي نو راځي دي او بالکل دی راځي. زما چې کوم د جب خرچه ده هغې باندې ما څه ناسې ټیسټونه راوړي، کوم څه ناسې سټیپونه مې راوړي دي
او الحمدلله موږ مخکې هم لګیا د دې خلکو خدمت کوو، اوس بیا هم لګیا د دې خلکو خدمت کوو او اوس چې کوم دی څه ناسه شته موږ د جب خرچې نه راوړي دي کولی شو. ستا د خوارۍ ته مو وکتل نو په دې علاقه کې دا خدایي خدمتګار فرمان صاحب ډېر لرې روان و، ما ورته یې ارزوی کړي چې را ستونزه شاب او ځان ورسوه. فرمان څه وینې دې علاقه کې دې ته څنګه کولی؟ السلام علیکم. علب خان بھائی ستا ډېره مننه، ستاسو د ټیم ډېره شکریا ادا کوم او د محمد عاصم ډېره شکریا ادا کوم چې داسې یو ښه اقدام یې وکړو او یو ښه ماشین یې ولګو. دا زموږ علاقه ډېره پسمانده ده، غربت دی پکې ډېر زیات. زما خپل اوس یو زوی ما ماشوم زوی لېږلی و ټسټ له، نو هغه د بجلۍ د وجې هغه ټسټ هغه ته ویل چې زما ورور ته ویل چې په وټساپ به یې در ولېږم، ته مریض ورسوه ډاکټر له او ټسټ به په وټساپ درځي. نو دلته خو بجلي هم نه وي، اکثر بجلي خو شته دی هم نه، په شمالي اشنغر په ثابت تحصیلي تنګي کې نشته. خو به هر حال ده ورسره ډېر ښه طریقه کړې ده، بیټري ورته لګولې ده. دا وایي چې پېټرولو ته کنورټ کېږي، نو انشاءالله دغه پېټرولو خرچه چې کومه ده په دې څومره هم راځي دغه به موږ برداشت کوو انشاءالله. عوامي نیشنل پارټي به برداشت کوي او موږ به دا پوره اپریشیټ کوو، دله به پوره سپورټ ورکوو او موږ غواړو هم داسې چې زموږ په تحصیلي تنګي کې دغه شان ځوانان راپاسي او قسم د پښتنو د خپلو مسلمانانو د پښتنو ورونو خدمت وکړي. او ستاسو په اخره کې ډېره شکریا ادا کوم، ډېره مننه، خوشحاله شئ. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو محمد عاصم یو خپل کاوش کړی دی او په دې موقع زه دا خبره ترې کومه چې د میټرک ریزلټ ووته او پلانکي ټاپ کو خو نم قابل انجینیر پیدا کو او نم قابل ډاکټر چې پیدا کړو نو هغه بهر ملک ته لاړ شي او دلته کې پاکستان کې چې کوم دی نو موږ ته دغه مسلې وي. چونکې د علاقه غریبه ده او د لیبارټرو چې کوم دی نو هم مسله ده، خو ده یو کاوش کړی دی او دا یو آیډیا چې کومه ده د بهر نه پاکستان ته وروړې ده، پاکستان کې بیا تحصیل تنګي ته وروړې ده، تحصیل تنګي کې بیا شمالي اشنغر ته وروړې ده. هغه چیلنج سره و چې تاسو راشئ ټسټ وکړئ او بیا یې ګرځوئ. خو دې وخت کې دی چې کوم دی نو پرې دغه کوي، خو فرمان صاحب وایي چې زه به پوره سپورټ کوم او د ده چې کوم اخراجات دي زه ورته د اوس نه وایم چې دا پلیټونه ولې وروړي، د دې پلیټونو څه دغه کېږي. نو انشاءالله د هغه به ورسره تعاوني، تاسو راتلی شئ دلته ټسټ کولی شئ. خیر د ټسټ چیک کې چې اعتبار هم پیدا شي نو بیا راځئ ویل ډن ده ته وایو، ده ته چې کوم دی نو په دې کاوش باندې د ده دا قابلیت ستایو او غواړو چې د دا سلسله دغه شانتې رواني خو بیا بهر روان دی، د هغې نه پس به بیا دا څوک کوي او دا سیسټم به څنګه روان وي. نو لکه دا دلته زموږ بل یو فرینډ شته دی، هغه هم چې کوم دی ټیکنیشن دی، هغه موږ لرو. نو انشاءالله چې زه لاړ شم د هغې نه پس به دا ځای کولاوي قایم به دایم به تاسو راتلی شئ د شپې 24 ګنټې دا تاسو سره ستاسو خپل ځای تاسو سره اویلیبل دی. او خاص کر هغه خلک غریبانان چې د چا وس نه کېږي نو هغوی بالکل راتلی شئ، که د شپې 1 بجې که 2 بجې ورځ خو غټه خبره ده، هر ټایم تاسو راتلی شئ. د دې نه علاوه چې زما په کلینیک کې څومره دغه تاسو سره اویلیبل دی انشاءالله اینی ټایم. ګرانو کتونکو دا مې اوس فرمان ته خبره کوله، ما یې خو په دې وله باندې موږ بجلي سیسټم ولګو نو 50 کې بجلي پیدا کوي، حکومت هم ورته پرېږدي نه. دلته به اوس لیبارټرو والا چې کوم دی نو به د دشمنان شو او کیدای شي چې اوس په یا ټیکس ولګوي یا په پابندي ولګوي. دلته کې خو یو سړی جز جوړ کړي طبیعي نه د الیکشنو کې چې کوم دی دا پوسټر ولي په هغې پابندي ولګوي. نو موږ دلته انجینیر له موقع نه ورکوو، دلته موږ قابل سړي له موقع نه ورکوو. تاسو ته دا پته وي چې په دې دغه کې یو محمد میډیکل کمپلیکس دی په حیات آباد کې او یو فارموله جوړه کړې، څوک چې سټنټونه لګوي سټنټونه نو هغه وایي په ذمهوارۍ سره سټنټونه دې نه لګوي، ما نرې 45 ورځې علاج وکړي او 45 ورځې علاج باندې 45,000 روپۍ راځي او 3 پیرې چې کوم دی نو دوی ورکوي او په ذمهوارۍ سره به ټیک کېږي. خو دغه شانتې دغه بیا موږ مخې ته پرېږدو. نو بهر حال ګورو چې څه کېږي، حکومت ورسره څه کوي، ولې چې دغه یوه یاره شته دی. خو د هغې نه مخکې تاسو راتلی شئ او خپل ټسټونه کولی شئ. مننه.